چې د لور و نوکرۍ ته دې اړولې ده د هغې ځواني دې ورته تباه کړه د هغې ژوند دې ورته تباه کړئ د هغې نکاح دې ورته تباه کړه د هغې آینده او مستقبل دې ورته تباه کړئ د خپلو دوه روپۍ دپاره در باندې لعنت دې لعنت دې چې در باندې دا زما ستا په دې معاشره کې در ښیم بیا که یو ولاړ سو چې مولوي صاحب زه ډېر مجبور یم بل شی نه خاورې وخوره ورڅه غلاوې کوه ورڅه غلاوې کوه په لور روپۍ ګټې تا خپل خواهش پوره کوي تا 40 کاله د ښځې سره تېر کو شوقونه امیلې دې کولې نن چې ستا د بچي ځای راغلی سبا بیا پر دغه ځای ولې چې ولې په دروازه کې ولاړه وې ولې د چا سره ټلفونان کول داسې پلرونه هم د دې وړ دي چې هلته یو ځای پر د چوکو سړی راوځړوي مندې هم د دا وړ دي او که مولوي صاحب وایي پروا نه لري دا مولوي صاحب هم دغه ځای راوځړوي تا خپل وای دا ډېر بدترین انسان دی چې دی په خپله په نس موړ دی او بیا و غریب ته وایي صبر کوئ صبر کوئ دا ډېر بدترین که ملا دی که خطیب دی که وزیر دی که حکمران دی هر څوک دا د دې بیا خبیث انسان نسته زه په نس موړ تا ته وایم صبر کوه ته غریب یې د ماښام ګوله نه لري در دې نو بیا بې غیرته انسان سته هم نه پوه سواست زموږ په کورو کې دا فکر مه کوه بچی ده پیغمبر اسلام وفرمایل د بچي د اجازې بغیر به نکاح نه ورکوي نکاح یې ورکړه پروا نه لري والله زه د دې پښتنو کیسې درته وکړم که په دې کې بیا یو غیرتمنو ما پر دغه ممبر پر دا بله خوا راواړوئ او الحمدلله در کې سته هم نه چې زه دې پښتنو زه خالد د نن سهار کیسه درته وکړم